شامل د میټریک او انټرمیډیټ امتحانات رانږدې کېدو سره طالب علمانو تیاریانې نورې هم تیزي کړې دي، خو امتحاني پرچه په ښه توګه حل کول هم یو هنر دی. په دې لړ کې منګوره کې یو سمینار کې پوهانو طالب علمانو ته د پرچې حل کولو بعضې تکنیک وښودل چې زیاتې نمبرې واخلي او محنت یې ضایع نه شي. مشرق ټي وي خبریال نیاز احمد خان رپورټ. په سوات کې د شخصي سکول تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سمینار کې پوهانو د 10 او 12 جماعت زده کوونکو ته د پرچې حل کولو طریقه کار په اړه تفصیلي وینا وکړه. پوهان وایي چې د ناپوهۍ یا د دباو د وجې هر کال یو شمېر طالب علمان په پرچه کې کمې نمبرې واخلي. دغې لپاره ضروري ده چې طالب علمان په پرچه حل کولو ښه پوه وي. په ښه طریقې باندې پیپر پریزنټیشن وشي نو د دې اثر په څوک چیک کوي په هغه باندې ډېر زیات ښه وي. نو هغه فرست امپریشن از د لاست امپریشن. نو چې دې ښه پیپر پریزنټیشن خیال وساتي ان شاء الله محنت خو الریډي دې کړی دی د کال آلموست یو نیم کال وشو نو هغه به ان شاء الله چې دی ریپرزینټ کې په پیپر او دغه کې ان شاء الله مارس په ټولو ډیر زیات خرجي. پروګرام کې شریک تعلیمي پوهانو، ډاکټرانو او د ماشومانو پلاران هم موجود ول. دوی ویل چې داسې سمینار د امتحان نه وړاندې ټولو تعلیمي ادارو کې پکار دی. پوهانو په دغه موقع خپل تاثرات هم شریک کړل. ته چې پیپر ته وګورې کته پکې ډېر څه میټیریل لیکلي خو چې تا هینډ رایټینګ ستا خرابي تا پکې کټینګ کړی او ستا هغه چا خبره هغه سترګې دې ول نه دي تورې کړي نو بیا د دې سټوډنټ چې دی هغه ټیچر وایي چې بس ورکه مطلب دا دی چې ډېر زری ګوري او لکه دغه نو طالب علمان وایي چې اول ځل د بورډ تر سوري لاندې امتحان ورکول لپاره داسې تربیت ځکه اهم وي چې بعض وړې وړې نکتې پکې هم برسېره شي. میجورټي سټوډنټس هم داسې دي چې لکه هغوی په خپله پیپر ټول یاد کړی ټایم مینجمنټ ته خراب شي یا چې د پریزنټیشن خو له ونه شي. اوس اخر کې موږ بورډ پیپر کته خو نه شو چې لکه دا غلطي ده دا ما غلط وکړو دا صحیح پکار ده خو اخر کې دا غلطي ده چې لکه موږ وسې دا ټیچران چې دي اخره هدا پورې شه بورډ د پیپر د سهارا پورې زموږ سره پکار دي. سمینار کې طالب علمانو ته د ویډیو په ذریعہ خو د شل چې پرچه به څنګه حل کوي، غیر ضروري لکھنا ډډه کول، پاک او صفا لیکي او بیا امتحاني حالت ته کم ضروري شیان ول پکار دي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.